عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، رمضان المبارک دویم عاشورہ شروع ده او د جمعة المبارک بابرکت ورځ ده. تاسو مخکې ما د قرآن مجید یو 2 آیات تلاوت کړو چې په هغې کې الله تبارک وتعالی د تقوا د خپل یاري ذکر فرمایي او دې پکې احسان چې کوم دی ذکر فرمایي. احسان یو د قرآني لفظ دی، یو د علما حدیث جبریل بیانوي. رسول الله مبارک سره صحابه یو واري چې دې ناست دی، یو کس راغی، داسې کس دی چې دا صحابه چې کوم دی پېژني نه او د سفر آثار او سنخ چې کوم دی موږ شته ځکه که مسافر وي نو بیا به د صحابو پېژندو. رسول الله مبارک سره خوا کې کېناست، پنډۍ ورسره چې کوم دی نږدې کړې، مخامخ کېناستو او د رسول الله مبارک ته څو تپوسونه او څو سوالات چې کوم دی وکړي. من ایمان یا رسول الله، من اسلام یا رسول الله. رسول الله مبارک ته ذکر چې کوم دی نغوت فرمایي اسلام احکامات ور بیان یا د ایمان کا مقاید یا او د ذکر چې کوم دی فرمایي. او بیا د آخر کې تپوس کې من احسان چې کوم دی څه شی دی. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم جواب فرمایي چې د الله عبادت کوه یا د الله عبادت کول داسې چې ته الله چې کوم دی ځای او داسې دي چې ستا صفت د عبادت چې دې جوړ شي داسې چې گویا ته دا منې چې الله چې کوم دی مایي. دا د احسان چې کوم دی صفت شو او د احسان تعریف شو. علما په دې کې صوفیان خاص کوي چې د احسان چې کوم دی مراد دا تصور شیخ چې کوم دی دا غړي چې عبادت کې داسې یو تصور یو سړی خپل صاحب طریقت وي، هغه تصور شیخ چې کوم دی کوي چې ما د خپل شیخ چې کوم دی دا مخامخ. علماء بیا دې کې دې فرمایل چې په دې کې د عوامو چې کوم دی خضوع کړه او تجاوز چې کوم دی نو تصور شیخ په دې نه داسې کوو چې په هر وخت کې بس چې کوم دی هغه زما ارتفاع او توجه دا چې کوم دی دا غیر د حاضر او د ناظر دا مسله چې کوم دی جوړ شو. په دې فتاوا رشیدیه کې مولانا رشید احمد صاحب مفتی اعظم غنگوی رحمه الله چې کوم دی کلام او انکار فرمایي چې دا تصور شیخ چې کوم دی په دې حالت کې ضرورت کې کوم دی او تعلیمی شیخ رحمه الله کو تربیت خالد کې لیکن په انکار چې کوم دی دا فرمایي چې شیخ تصور په داسې کول چې ګنې هر وخت به زما په اعمالو باندې شیخ خبر دی، شیخ سره زما په داسې رابط دی، زما تصور هغه دی نو دغه بهتر نه انکار د هغې علماو دا چې کوم دی او ځان ته مراقبې حالت کې په هغې کې داسې چې انسان التفات کوي خپل اعمالو ته خپل بد اعمالو ته نو دغه چې دی علما جایز دا چې کوم دی کړي. د احسان د مراقبې تقوا د دې ټولو بهترین اوقات الله تبارک وتعالی په رمضان مبارک یو نعمت په توګه باندې دې تلاوت کړی او ځکه چې څنګه شپې تېرېږي د نیکیو اعمالو او درجات د انسان په عملنامه کې لیکل سیوا کېږي تر دې پورې چې بیا به د کوم یو صورت بل راشي چې څنګه یو دربار کې یو کس د چا ناست وي هغه نه غواړي دعاګانې کوي او بیا تر دې پورې چې بالکل هغه راضي او کېږي خو نه چې بالکل په دربار کې او په در کې ولا چې کوم پرېوځي نو بیا کې یو ډېر سخت سړی وي هم هغه ورکوله چې ډېر دا ولا کوي او دا ورته کوي. نو ځکه الله تبارک وتعالی د رمضان د عشرې د دویم اختتام سره عمل چې کوم دی نو د اعتکاف چې کوم دی بیا ګرځي چې اعتکاف چې کوم دی نو دا چې کوم دی دا وشي. علما د اعتکاف معنی اړین اعتکاف معنی چې کوم دی نو
ایثارېدل دي یو ځای کې سړی چې دی نو ایثار شي او دا چې کوم کېږي رسول الله مبارک د رمضان د مسنون اعتکاف اجر حجتین و عمرتین چې کوم فرمایي لکه داسې چې یو سړی صحیح طریقو باندې اعتکاف وکړي نو چې لکه د دوه حجه او د دوه عمرو په ثواب به الله تبارک وتعالی چې ورکوي د حج او د عمرې څومره مشکل چې کوم کار دی ای سفر او بابای مشقت او اعتکاف چې دا وشي دا پوره د الله سره دی نو الله تبارک وتعالی رسول الله مبارک فرمایي د دوه حج او د دوه عمرو په ثواب چې کوم ورکوي بلکې علماء د اعتکاف د اقسام چې کوم درې بیانې یو اعتکاف هغه دی چې هغه منظور اعتکاف لکه د منښت او د نظر اعتکاف دا فلاني کار ته زما وشو نو زه به اعتکاف نه کوم دویم یا داسې وایي چې بس زه به هسې اعتکاف چې دی نو به ځان باندې لازم کړو دا اعتکاف به زه کوم نه کوم دا د نظر اعتکاف شو چې دې دې نه کوم دریم پکې چې کوم دی نو مسنون اعتکاف د دویم چې کوم دی چې هغه د رمضان المبارک کې په شنبه روژه باندې آغاز د هغې چې کوم دی راکړي دریم پکې نفلي اعتکاف دی نفلي اعتکاف رسول الله مبارک دومره ثواب فرمایلی چې یو سړی یو ورځ اعتکاف نفلي وکړي نو د جهنم نه دې دومره لرې شو چې مخافتین فرمایلی نو بیا د هغې اندازه ښیي چې د مشرق نه والې تر مغربه پورې یا د ځمکې نه والې تر اسمانه پورې دا کس د دوزخ نه الله تبارک وتعالی چې کوم دی لري چې دې یو ورځ مسنون اعتکاف څخه یو ورځ اعتکاف شب روز چې پای کې روزه وي لکه مثال یو کس کپتل سحری وکړه پښمنۍ چې کپتل وکړو دی راغی اعتکاف نه دی نفلي دی یو ورځ چې کپتل او ماښام دوه چې کپتل پرېوت روژه ماته شوه مسجد کې د شب روز وکړو نفلي اعتکاف ته چې کپتل لاړ شو الله تبارک وتعالی نه د تقدیر باندې د دومره جهنم نه لرېوالي اجر ورته چې کپتل ورکوي او د مسنون اعتکاف علما فرمایي چې انسان په دنیا کې اوسي نو دې به اعمال نیک کوي لکه یو کس په اعتکاف چې کوي نه وي نو دې به د مریض عیادت کوي په هغې باندې اجر ورته الله تبارک وتعالی د اولیا زرو فرشتو له دعاګانې فرمایي دې به جنازه لمونځ راشي دې به هغه هم کوي دې به صدقه خیرات یو غریب مسکین وویني دې به هغه هم چې کوي ورکوي دې به نور د خیر ښېګړې کتابونه به هم کوي اصلاح هم کوي نور هم کوي چې په اعتکاف کې ناست وي نو فقها وایي چې دغه ټول اجرونه ثواب الله تعالی په جماعت کې سره په ناسته باندې کوي دغه ټول امور ولا الله تعالی په ناسته په دې باندې ورته کوي دا ورته دومره اجر دی الله تبارک وتعالی په اعتکاف دا چې ضروري رسول الله مبارک اعتکاف چې کوم دې څومره ودا عصاو په دې منوره کې اعتکاف ته چې کوم دې دا وکاو او علماء د غزين چې کوم دې چې محدثین فرمایي چې مسجد نبوي صلی الله علیه و آله وسلم د مواجهه شریف سره استوانه السریر کمدا استوانه توبه دا مستند اوس ماورونه چې کوم لیکل شوی دي په دا ځای کې رسول الله مبارک اعتکاف چې کوم دا وکړو عائشه بیبي خواږه وسره چې کوم دې کورو کلکېوا هغه کې چې کوم دې او فراغ اسکار وغیرہ چې کوم دې راو اعتکاف ته الله تبارک وتعالى دا بلکې علماء فرمایي چې انسان مسجد راځي دیو کې یو ګنټه او ساعت او د څه کډل کېلې نو دې له کومه کې د اعتکاف نیت چې کډل راکې چې زمانه اعتکاف نیت دی دا عاصم او د ثواب دله به کډل راکې نه اعتکاف او هغه متکف غوړه چې کډل زیرو د وکړ دی علماء دي چې بهترین اعتکاف په دنیا کې مسجد حرام دی مکه مکرمه بیا په مسجد نبوي صلی الله علیه و آله وسلم کې بیا په مسجد ساقي بیت المقدس کې دا غوښتلو چې چا توفیق دی ورکړي نو بیا چې ګټل په جامع مسجد کې او بیا د خپل محلي جماعت کې بهترین دی او بیا چې په محله کې داسې مثال په جماعتونه کړو کوم چې د مسائل اعتکاف کې صاحب چې ګټل دي چې کوم کې جمع چې ګټل زیات دي اجر او بهترین اعتکاف چې ګټل بدل دي دا چې ګټل د فارغ دي متکف باندې ستې دا چې ګټل نشته بلکې د مسجد په احاطه کې به دې چې کوم دی چې څومره مسجد دی احاطه کې د هغې بالکل ناست باندې دا چې کوم دی کولی شي دغه پرده چې کوم دی نو رسول الله مبارک کړی دا مستحب ده ته چې ګڼه شي یا یو
شرط او ضرورت چې کوم دی داسې وي نو چې دا وکړي او چې کوم دی ټیک ته د اعتکاف چې کوم دی کیږي لکه داسې حالات مثال په تور تاسو سره چې اعتکاف والا خلک چې کوم دی په موږ په شمالي چې اعتکاف د جماعت د سونه چې کوم دی دا کسان نو څه دلته کیږي او څه چې کوم دی کیږي ورته کیږي پرده چې کوم دی وته هم دي الله تعالی دا احکام ټول ورته کوم دی ملایي یا داسې حالت چې موسم یخ وي او دومره چې کوم دی یقینا چې دوی غنیمت یعنې د اوقات الله تعالی اعتکاف چې کوم دی خلق ته دا چې دی ورته اعتکاف ته کیږي کله شلم رمضان چې کلوي د انور پریوتونه مخکې مسجد ته معتکف د نیت باندې دا به کوم دی راځي اعتکاف نیت په دا وکړي چې د رمضان د لس ورځې چې کوم دی زما به اعتکاف دا دی او بس په هغې کې به په جومات کې به چې کوم دی وي که د انور پریوتونه وروسته راغی بیا مسؤول اعتکاف چې کوم دی باندې د شلم ورځ په دې ورځ به د اعتکاف د انور پریوتونه مخکې مسجد ته به د اګست چې کوم دی راځي او د اعتکاف نیت به دا به چې کوم دی کوي بلا ضرورت خو به چې کوم دی نو د مسجد د احاطې نه دا به چې کوم دی وشي لکه مثال یو خو د چاردیوارۍ مسجد دی عرف کې ولا جومات چې کوم دی ویلی شي لکه مثال کې یو سړی په ګیټ باندې راننوته نو دا ټول مسجد په عرف کې دا چې کوم دی دی لیکن په شریعت کې مسجد هغه دی چې کوم ځای کې سجده چې کوم دی کېږي او هلته هم چې کوم دی کېږي او بیا متولي د مسجد احاطه چې کوم دی نو هغې ډول ګرځولي وي لکه مثال دغه کمره په مسجد کې نه ده دا وړه کمره مسجد کې دا چې کوم دی نه ده د وضو او د سولو ځای چې کوم دی دا مسجد کې دا چې کوم دی نه دی مدرسې چې کوم دی نو هغې ترشید دی هغې د په خطایت یو سړی د ځای نه بار شو اعتکاف چې کوم دی مات شي نور مسجد د برانډې دوه لاندې باندې دا حال جلدي بله دا ټول په مسجد کې کوم دی شمار دي او یا هغه چې کوم دی سیړی چې هغه په مسجد کې بهر چې کوم دی تللي وي نو په هغې باندې به هم چې کوم دی ودانې ځکه چې دا په یې کې هم د خطره پکې د فوت کېدو دا ده مسجد کې دا سیړی دي دغه دي دغه ټول مسجد کې چې کوم دی راځي نو متکل خو په سهولت سره دی چې کوم دی کې بره وي که لاندې وي نو هغه دې چې کوم دی راځي دا چې کوم دی شي د رمضان د عاقبتي نفحات الله تعالی انسان ته د عبادت په توګه باندې چې کوم دی ورکړي چې دې کې دا ټول اعمال د خیر دي چې کوم دی وغواړي دې به ځان د دعاګانې چې کوم دی هم دا وته چې کوم دی دا وغواړي الله تعالی د انسان د اعمال دعاګانې چې کوم دی وکړي قبولیت ولا چې کوم دی ورته ورکړي دې د اعتکاف چې کوم دی بهترین چې کوم دی صورت بلکې چې زنانه اعتکاف چې کوم دی کوي نو په کور کې چې کومه کمره وه چې کوم دی وي بیا په هغې کې یو ځای ځان ته چې کوم دی جدا کړي اعتکاف نیت په هغې کې چې کوم دی وکړي خاوند نه اجازت چې کوم دی وایي اعتکاف اجر به الله تعالی هغې ته هم په دغه کې دا ورته چې کوم دی ورکوي الله تعالی اجر چې کوم دی په دې باندې ورته ورکوي نو د خوراک څښاک نور انتظام ډیوټي فرایض د کور به چې کوم دی بیا به هغه به دا به چې کوم دی کوي ځکه چې بیا به په دې کې حلال دا هم وایي چې کوم دی راځي اعتکاف یو کس کوي چې دی نو کوي دې باندې په زور یا چې کوم دی د جومات نه پولیس کړی شو مثال داسې اصولت چې کوم دی جوړ شو امکانات خو د هر زمانه کې چې کوم دی امکانات خو داسې کوم دی کېدی شي نو اعتکاف یې بلکل چې کوم دی مات شي ځکه او یا یو کس داسې چې په کور کې یو لوی مصیبت راغی ناګهاني مصیبت راغی نو دې بس مجبوري شوه ګناه مې د تګ نشته نو اعتکاف چې کوم دی بیا چې دی مات شي د دې اعتکاف قضا به چې کوم دی بیا دې کوي او دغه دې قضا سره به روژه به ورسره هم دا به ورسره چې کوم دی نیسي ځکه چې دا اعتکاف مسنون بغیر د روژې نه چې کوم دی دا نه صحیح کېږي نفلي اعتکاف چې دی هغه بغیر د روژې نه چې کوم دی هم صحیح کېږي عام روژو کې یو سړی راغی اعتکاف چې کوم دی کوي نو هم دا دغې نه چې کوم دی کېږي او دا چې دی د رمضان کې انسان د اعمالو احتساب خپل ګریبان کې چې کوم دی دا وکړي زه دعاګانې چې کوم دی کوم الله تعالی زما دعاګانې چې کوم دی قبولوي او نه قبلېږي چې په دې باندې د احتساب چې کوم دی وکړي چېرې زما رزق او زما چې کوم دی په دې خوراک کې څه اشتباه ده د دې کې چې کوم دی څه دی چې ما د خوند چې کوم دی نه راکړي او یقینا چې
اوس خو دغه د دې نه د کش کېدو د حرامو او د اشتباه نه ګران کار چې کوم دی یو ځای په حجاج بن یوسف دغه په دې حالات کې چې کوم راځي چې حجاج انتهایی د عبدالملک بن مروان چې کله دې بادشاه او خلیفه و دې ورسره د ډېرو گورنر او ظاهره خبره چې انتهایی تطبیقات چې کوم حجاج دې اطلاع کړی دومره چې کوم تابعین دومره صحابه دغه چې کوم دي دغه ټول چې کوم دغه ځمه چې کوم راځي بلکې حجاج سره دا هم ورته کله چې دی ووت بازار ته پټي به خلکو والو ډېر ولوي بلاګان په شان ولیدل دوی به پسند چې کوم پوښ شوی دی اوس دا چې کوم دې نو کټول چې کوم دا وایي جلال برای مسلمان به چې کوم نو خپله دا به چې کوم دی وایي دوی علماء چې کوم راغلي او دا راته دا د باندې علماء چې کوم دی او ته وی چې دا دوه چې زما دوام او زما همیشواله چې کوم دی څنګه دی او ته وی د ځوانو چې کوم دی د بدوانو وزن چې کوم دی ساتي د بدوانو څنګه به اجور خپل چې کوم دی مشوره وکړه د ټول حالات چې کوم دی ټیک دي لیکن یو صوفیا چې کوم دی موجود دي دا چې کوم دی صوفیان چې کوم دی موجود دي چې ګوري اغي چې کوم دی نو چې دې په خلاف چې پر مستار ټول حالات چې کوم دی غلط وخت ته چې کوم دی او درباري علماء په هر وخت کې کوم دی موجود دي دا چې کوم دی کوي یا دا دور چې حکومت کې دي د پای مختلفو حالې مول استعمالي قاضیانیت کله چې کوم دی کمیشن ذاتیت چې کوم دی جوړېږي کله چې کوم دی سکیږي دا به شامل کا دا به شامل کا او هغه له چې کوم دی نو دلایل بوله دا به کوم دی څه خلاص خبره چې دا یو د چې کوم دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قوت او ناموس باندې سړی چې کوم غیرت او دا چې کوم دی دا به کوم دی صبر ریاست او صبر دا چې کوم دی او چې خبره ده چې دا چې مرجع په دفاع کې کوم دی سوشل میډیا باندې په اخبارات باندې چې دا به چې دا اول چې کوم دی سیاسي پاکستاني دا کله اول چې کوم دی دین او اسلام اګه هر څه کې وي د خپل روبې چې کوم دی دین دا او چې کله بیا حالت راځي او خپل وزارت چې کوم دی ومني چې او دا چې کوم دی کېده پنځو کسان دا ویلي چې دا او چې دا خلک په دې کې شامل چې کوم دی وکړي دوی چې اخر د دې چې کوم دی کوم پای کوم کوم دا وایي چې ګوره په پاکستان کې بلا خلک په عقیدت کې چې کوم دی وسی دې کې سچتا کې دوشتا عیسایشتا فارسی دا چې کوم دی شتا په دا ټول چې کوم دی او عقیدت دي قادیانی چې کوم دی مسلمان ځان ته وایي عقیدت چې کوم دی نه غواړي بس سره دا چې څنګه وایي چې اول پرسنت د قادیانی ما زه مسلمان نه کمیشن کې دای کنه او په یو دروازه چې کوم دی راځي کېدل او بیا اقدام رسیدل او دا چې کوم دی کېدل یقینا چې دا ډېر افسوس خبره د حجاج بن یوسف ته او د لارو چې کوم دی په کوله بیا صوفیا چې کوم دی نو هغه چې کوم دی نو تراواله بسوګه د صوفیا باندې آرام طلاق وکړه ډېر دعا چې کوم دی بس دا چې کوم دی طریقه دا موږ چې کوم دی خیال یو کار دې کوم چې صوفیا چې کوم دی دا وو هغه ټول چې کوم دی راوسته دعوت ولې چې کوم دی وکړو او د کلا یو ګړه یا یو ځا چې له الله ونیول او جبر باندې هغه ته راوښته هغه ول ځپل او باغې باندې وکړو دا څه سره ملو کو الوداع ارسو شو ډېر تاسو ډېر به احسان کو دربار کرا له الله لاره زوس چې کوم دی پیغام دا چې کوم دی شو ته وی دا وی دعا وکړي کوي او دعا وکړي یو په یو سعید بن جبیر صاحب په چې کوم دی موجود وو چې هغه دعوت چې کوم دی نو راغلی او دا سعید بن جبیر صاحب آکاش ته امام صاحب احمد بن حنبل رحم الله او دعا وکړه الله سعید ته بس وخت ضرورت ده اسمان کې ولو کې ضرورت ده تمره نیک او پاسا لیکن هغه د حرام نه بچ شو نو فرار کو هغه راولې چې ځکه ورنه راځي د باندې چې کوم دی دا قتل چې کوم دی نو حکم وکړي چې کوم دی شي هغه دعا دی الله زه دا شهادت دا چې کوم دی نه قبلوم خو یو دعا چې کوم دی زما ومنه او هغه ما چې کوم دی چې د حجاج زما د قتل اخیری مرګ چې کوم دی راشي نو د دې نه وروسته چې کوم دی د حقوقات دا چې کوم دی هغه شهید کو اسمان وجوړل ځمکه وجوړل لیکن حجاج باندې مرض دغه وخت سره د کینسر په تنفس کې چې کوم دی په ساه کې چې کوم دی راغلی او بیا یې مریض ورته چې کوم دی علاج کول او هغه له ټول انتهایی په دغه حالت کې چې کوم دی
مرشو او دنیا نشته الله دعا چې قبول کړه او د حرامو د خوراک پر استعمال کې صوفیان چې قبول دعا چې قبول هغه بیان کوي په خوراک کې د رمضان مبارک خصوصي طور داسې انسان چې قبول د اشتباهي خوراک مشتبه رضان چې قبول کړي الله باندې ایمان کې با او عبادت کې به قبول حلاوت به قبول او بل دا چې د ضرر یعنی عاجزي چې قبول راشي بلکې دو خبرو زمانه چې قبول کړي ټول هم بار په دې باندې چې علماء چې قبول وي ټول دوی په ټول سره باندې مونږ ته دعا نه کوو دا چې قبول نه شو نه علماء خپل یو رائے چې قبول انا هغه کوي کوي با لیکن مفتی دا ولحق ته تشریح وخت سوال چې قبول شي دي چې په ټول مونږ څنګه دي دوی مکروه دي تحریمی مکروه چې قبول راو زموږ او د قسم ټیکنیک بیا په موږ کې په خیال دي امام سوچي د رښتون چې قبول سوچي نو چې څه دا چې قبول کوي چې اوسه به په ساتوره موږ چې قبول راځي نو څه وکړي نو خپل دا هغه په اجازه سره چې قبول دا خاص دی او ټول رسول الله او سنت چې قبول سړي دا دین ټول فکری دین دی موږ د مشران چې قبول لیدل چې ساده چې قبول کوو رسول الله مبارک ته چې قبول صاحب الرداوي صاحب فسادر ودا چې دا رسول الله مبارک چې قبول سنت دا اصل د معاشره کې دا اعمال او افعال چې کله شي دي چې د مشان نظر یو چې قبول کړي صاحب الرضا رسول الله مبارک ته قبول کړي دوی چې قبول دا چې په کوم وخت کې انتظار کوي دا سره چې قبول لیکي د فقهانو دي یو څوړي د فرض موجودي په جمعه کې او د بل فرض په انتظار کې ناشته دا وخت د ټول د فرض عبادت کې الله تعالی قبول کړي نو چې یو څو منټه د جمع نه مخکې مو قبل راشو یو څلور منټه مخکې چې قبل سره راشي او انتظار د مونږ څخه قبل راو نو څو په اجر با الله تعالی د مسجد ته ناس په طریقې وضو د ذکر اذکار دا وسوم زیات کوي وي په وخت موږ تاسو پر څه قبل وسو کوو پاو چې قبل وسو کوو نو موږ تاسو کوو حتی خلک په فکس کړه دا وسو قبل راځي عبادت چې قبل موجود نه دی ځان خلاصې د رسول تمام سره راشي کینی بیا خاص کر رمضان مبارک وخت انتظار څومره کیږي الله تعالی دې په دې رمضان بهترین استلا او بهترین بندا بدا چې قبل ورکړي زموږ دعا زموږ زاري الله په ټول چې قبل موږ کوي دا چې کوم دا مجلسونه کیږي حدیث قبل صحابه قبل وایي آیت کیږي ذکر سمجھ کیږي نو د دې شریف قبل مجلس وي دا ټول کې ناس ته ویلي دې ثواب الله الله دې متاسف عمل کو توفیق راکړي اعتکاف زموږ شهر ورځ څخه هغه شروع ورځ څخه راځي ګذر روان ان شاء الله نو د اعتکاف والا کې ویلي بیا په شروع ورځ باندې د باندې بس د ماخام د باندې مخکې چې مسجد تراشي اعتکاف کوي ان شاء الله خپل زموږ راځي شي علما دان دي دې په دماغ خپل اجر کې او دا وی چې په دې ځنه بناس ټول علم ناګه الله دې ټول محله دې اعتکاف وسواه الله دې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم